بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد الشرب. خجی مخی بیان د زنا کړو ځکه طبع زنا ته اکثر وي او وهل سزا د زنا سخت ده، یعنی ګناي سخت ده ځکه مقدمه کړه. وس د شراب د سکلو د نشاور شي د سکلو د سزا بیان کړي. باب حد شرب، باب دی په بیان د حد دا غشي کی چې حرام یو سړی سکی او نشي کی. مسله دا د ومن شرب الخمر فوخذ وريحها موجودة او جاءوا به سكرانا فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد. برو ګوري جی یو سړی گیر شو د خلینې د شراب ویزي یا د نشي په حالت کې راوستل شو، گواهانو په گواهی ورکړله او یا اقرار وکړلو چې ما شراب سکلی دي او د خلینې لا تر اوسه د شراب ویزي. په دې ټولو صورتونو کې به دا په حد شرب سره حد کیږي. پوه شوې به ومن شرب الخمر، چا چې شراب وڅکل فوخذ وريحها موجوده گیر شو د خلینې بدبی تللو، دو صورتونو کې به دا حد کیږي. کم کم یو گواهان او دویم چې اقرار وکړي راشه ورله او جاو به سکرانا نشي بالت کې راوستلی شو. اوس دو صورتونه بیانې کم چې مثبت حد دي. فشهد الشهود، یو دا دی گواهان گواهی ورکي به د باندې یا خو د خلینې د شرابو بویزي گیر شو او گواهانو گواهی ورکړه، یا نشه دی باقاعده او گواهانو گواهی ورکړله. بذلك بد شرابو د سکلو فعليه الحد به د باندې وي. دویم مثبت همدغه شان گیر شو د خلینې د شرابو بویزي یا نشه دی او کذلك اذا قرر اقرار وکړو، خو اقرار کې به دا ضروري د مولوي صاحب چې د نشي په وخت کې نه کړي خدا ورسته راشي. البته وريحها موجوده، خلی کې بدوی د شراب وي به بحث کیږي. اصل کې مسله دا ده شراب سکل حق العبد حق الله دی. حق الله په تقادم د زمانه سره ډیره زمانه به تیری شي به ختميږي. نو ډیره زمانه شیخین ویدل تدار چې خلی کې ترڅو بدبوی د شرابو د لګه زمانه ده او کبوی ته تلو بیډیره زمانه ده. امام محمد رحم الله وی رسو بیانو یو میشه پوری د لګه زمانه ده. یو بش نظر ټیم تیر شو به اقرار به گواهان به گواہی ورکی به گواهانو گواہی نه قبليږي بیډیره زمانه ده. فتوا د امام محمد رحم الله په رائے باندې د زمانه کې اورا لان جنایه الشرب قد ظهرت اغضائر شلو، چونکه خلق کې بدوی شته ده. ولم يتقادم العهد، زمانم ډیر نه تیر شوی. ولا اصل فيه، اصل بدی کې یعنی بدی مسله کې چې حد شرب بوي بدی کې اصل قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده ومن شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه. تاسو پیږئ کنه. ورپسې کې اوسري اقرار وکړو پس تاغه نه چې د خلینې بدبی تلې ده نو شیخین وی به حد نه جاری کیږي. زمانه ډیره تیر شوی ده او امام محمد رحم الله وینا تر یو میشه پورې کې اقرار کوي بهم به حد جاری کی. اور الکشن اقرار په صورت کې امام محمد رحم الله وی بهر حال به حد جاری کی. وګورئ څوک چې اقرار وکي بعد د حامرای حتی لم يحد حد به جاری کیږي. عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وقال امام محمد رحمه الله وی حد به جاری کیږي. لکه زنا کې چړې زمانتي رشوي او اقرار وکي خیر د اقرار قبول لویلی مو کنه. وكذلك بل صورت کده خلینې بدبی ختم شوی گواهان گواہی ورکی چې شراب اسکلی به شیخینو حد نه جاری کیږي. امام محمد رحم الله وی یو میشنه زید ډیر یو میشنه ټیم زید نه تر شوی جاری کیږي. وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها، پس داغه نه چې داغي بدبی تلی عند ابي حنيفه وابي يوسف رحم الله حد بن جاری کیږي. امام محمد رحم الله وی حد بجاری کیږي. هماغه مسله کوي چونکه حق الله سره تعلق ده کډیره زمانه تیر شوی او رستو اقرار وی رستو شهادت راشي رستو شهادت راشي دا آیت کا نو به ودا شهادت نه قبليږي. اوس ډیره زمانه کمه ده لګه کمه ده په دې کې شیخین وی د خلی بدبی چې موجود وی لګه دا او کتل ډیره زمانه. امام محمد رحم الله وی یومش کني تیر شوی لګه دا او کتل شوی ډیره. فتقادم يمنع قبول الشهادت، نو ډیر ټیم تیرېدل منی کوي قبل دل شهادت بل اتفاق.
په دې اتفاق دی. خو ډېر ټیم څومره دی غیر انه دومره خبره ده چې دا ډېر تقادم چې دا مقدر دی په زمانې سره هند او د امام محمد رحم الله په زمانې سره دې تعلق دی. هغه څومره ده یو میش قیاس کوي بعد زنا باندې اعتبارا بحد زنا قیاس کوي په حد زنا. بل وجه عقلی یو شي کې تاخير راشي کنه به ووري مولوی صاحب چې حقوق الله کې تاخير راشي او بشهادت ثابت وي به نه قبليږي او تاخير راغله کنه د دې پته په زمانه سره لګیندي وجنا د تقادم ولا مسله کې چاله اعتبار ورکول بکار دي زمانه لمیشلا. وهذا لان التاخير چره يتحقق دا کله متحقق کیږي بمضي الزمان چې زمانه تیر شي او پاتې شولو د شیخینو د تقادم مسله چې خلی کې بدبیر شراب وشته کنه وای د اعتبار نشته لري وجه وای کله کله شرابی نیس کې له جایز شي استعمال کړي خلی نه د شرابو ویزي نه دا دلیل نشي جوړولای چې دا بوی د شراب وي او کني او حد بي او به بني دا څه پرې دا وای اورا ورائحه بدبیر شراب وجري قد تكون من غيره کله کله د بل شنم وی کنه سفرجل اسکلی کما قیل لکه ویل شي شاعر وای شعر يقولون لي انك شربت مدامه فقلت لهم لا بل اكلت السفر جلا يقولون لي ما تول انك داخل جرابوي کا وليلك شربت مدامه شراب جسکلی کنه داوت ویزال کانو خدای خم غرکا فقلت لهم لا ما قلت لنا لك كافر خنيمه بل اكلت السفر جلا سفر جل می خړلې دي دا غي بي د غشاني معلومه شوله چې د شراب ولا بي د نور شینو نمزي بي له اعتبار نشته. تقدم د تحقق د تاخير چې د کنه د په زمانه سره معلومیږي لہذا مشتره شوی کنه دی له اعتبار وکړه. وعندهما برغره شیخین وی وخت ډیر تر شوی کلک تر شوی دا قصه په علامات معلومول پکار دي بچا خو چون کی زنا کی علامات نو ولته مسله میشته واړه ولا زمانی ته دلته علامات شته کنه نو دلته زمانی لنه ورځو هم په دې اصل عمل کو علامات باندې بدبیشتا مټی میډیا نه تیر شوی نشتا ټیم ډیر تیر شوی اوس غوان استاد غوینه منو اوس ورم څه کول وګورئ. وعندهما د شیخانو بنظمان یقدروا مقرر بيدا بزوال رائحه باندې چې بیشته کنه او دا رضان نه وي لقول ابن مسعود د وجد عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې قولنا هلکه د الفاظ د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل لي نقل روایت دا غریب دی. فین فيهم بدی مبارکی هغه څه فرمایي فین وجدتم رائحه الخمر کچریتا سومن دی هغه بدبی د شرابو نو فجلدوه به جلد کوي پوه شوي په بلا کما عقلی وجه ما تاسو ته ویل قیام د اثر د قوی دلیل دی. زنا کې منګال تزکه تلیو زمانه لا چل تعالی قیا اثر نو کنه علامه نو عدل غشتا ولان قيام الاثر چې من اقوى دلاله دا قوی دلیل دی علی شرب باندې وانما يصار الى التقدير او سيرورت تقدير بالزمان تکیږي زمانی ته نکله عند تعذر اعتباری کله چې اصل اعتبار څوک نشي ورکوله یعنی اثر لا والتمييز پاتې شول د امام محمد رحم الله دا خبره چې کله د سفرجلو بدوین د شراب بشان وی جی دا خبره ټیک نه ده. څوک چې ماهر کسانی هغه د سفرجلو د شرابو بي پی جنې کا جاهلان نه پیژنې موږ جاهلانو ته مخامخ کوو خو نه کنه قاضي سره په خلک وي. والتمييز بين الروائح تمييز په مابین د بوینو کې دا ممکن دی للمستدل څوک چې استدلال کوي شي هغه ته ها وانما يشتبه مشتبه کیږي علی الجهال بجهال باندې هغه ته اعتبار نشته. خیر ازي اقرار مسلې لراشده خو د گواهانو مسله وا نو ما تاسو ته ویل چې امام محمد رحم الله بنسبانی کې اقرار هر کله کوي قابل قبول لې ځکه تهمت پکې نشته گواهانو کا گواہی رسو کړه موږ ورته وایي تاسو ولې لیټ کړی و مخکې د نیکي بنې لیټ کړی و اوس مو سر بغض کې نه د ځکه کوي مخکې ویلو کنه زینا کې او دلته اقرار کې خبره نه شزان سره شاته دښمنی غونی شیخین دلته وي بدبیشته کنه اقرار په صورت کې وي اغي وجه بیانو. واما الاقرار چې د فتقادم ټیم تیرې دل نه باطل اقرار لره عند محمد رحم الله
لکه کما فی حد زنا کې دغه شان وا علامه مر تقریر تیر شو وعندهما شيخين وي لا يقام الحد حد بنا قائميږي الا عند قيام الرائحه کله چې بدوی موجود وي اقرار کې هم وجه څه د مولوی صاحب د حدیث شروع په اجماع د صحابه باندې ثابت شوی اقرار په صورت کې او اجماع چې په کومه طریقه ثابت ده هم په هغه طریقه به ثابت غنو هغه دا چې چا اقرار کړو هغه په خله کې د شراب بدبی وو اجماع په دغه ده او چې خلې نه د شراب بي تلې به اقرار کوي باغ اجماع نشته نو به هادم نشو ثابت ولي واورا كمله وعندهما لا يقام الحد الا عند قيام الرائحه حد بنا قائميږي مگر له چې کله رائحه مقایمه وي لان حد الشرب چې ثبت باجماع الصحابه وماني ثابت دي ولا اجماع الا براي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه او اجماع نشته مگر پراید عبد الله بن مسعود باندې رضي الله تعالى عنه وقد شرط قيام الرائحه وغه لقيام رائحه شرط لګولو على ما روينا مخکم روایت کې ویل مخکم ویل کنه فإن وجدتم رائحه الخمر فاجلدوه فإن أخذه الشهود وريحها يوجد منه أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر لکبر وګورئ گواهانو غیر کړلو خلی کی بدبوئی وو یی د نشه په حالت کې غیر کو حکم علاقه کې چې قاضي وغلري روانه کو چلته رسیدلو د خلی نه بدبی تلونه به ودا د دې تقادم له اعتبار نشته ریکا په دلاره کې کټیم تیریږي دي حد به جاری کیږي لکه زنا کې یو میشته راشي او خدا به بوتلو تیر شي و اعتبار ولا نو کنه تاخير لدل تمام نبی فإن غدا الشهود كشريوني ولو شهود وريحها يوجد منه علن کې بدبي د دنت للو د شراب او هو سكرانو يدا چې دین نشو فذهبوا به وغبوت للو من دای بوتلو من مصر دی مصرنا الى مصر بل مصر فيه الامام جباغي کی امامو فانقطع ذلك نو بده سره کټ شو بي ختم شو قبل ينتهوا به مخکدين چې دیو دا شرابي ورسي اينتهوا چې دیو ورسي کی بده شرابي باندې دایلانی رسول بي ختم شوی حد في قولهم جميعا ټول وحد کیږي وجه ويجدا عذر ده کنه بعد مسافت کې کم تاخير راضي خیر ده راضي دي ان هذا عذر كبعد المسافه بحد الزنا لکه څنګه چې بعد مسافت عذر په حد زنا کې دلتم ده او اصل وجه ده شاهد تاول تاخير کو تابانه تهمت ده چې اول دې نه کوي طلب کولو پردي اواز اوس چې د بغض کې نه پیدا شوی دا تهمت ده بتاستا کوي نه قبلو او دا ټیم لري چې بوزینو دغه تهمت به نه لګي دا ویل چې ما خدا سر را وستلو خدا را چې به را وستلو کې ټیم ولګي والشاهد لا يتهم به شاهد نه متهم کیږي بده باندې په مثلی په مثل دغه شان صورت کې چې هغه کې د لري مقام به وجبي ختم شي ومن سكر من النبيذ حد ماني سبسوك د نبيذ نه نششنو به نبيذ ستوي نبيذ دا اصل کې کشمش وی کا کشمش انګور نه یادوم و څو وڅکی وته مونږ وایو میوه چورته وای دا وڅکی دا اغي وبوي خلګي بخي شيږي شان بخي نو باغي کې کله مزه راشي کنه نو اسکلی جایز دی اگر کټینګ شوی خدا نه چې نشه بکلا نه نو دو شرایطو سره اسکل جایز دی یو دا چې نشه بکینی یو دا چې مستی د پاره نسکی انا شیخین رای د امام محمد رحیم الله امام شفیع سے وې دام جایز نه دی او ماغه مفتابهم دا وګورئ نو که څوک نبی دوز کې او نشه شنو به حد کیږي وکنه نو دا خدا سره کې د نشه سزا ده ومن سكر من النبي حد لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على أعرابي يو أعرابي ماني حد جاري كله سكر من النبي نششبه ونبين الكلام في حد سكري دا سكر بباب کې بد خیر سره منګه حد بیان کو چې څو کوړي دي راځي را لکه مقدار حد بهم بیان کو المستحق علیکم چې واجبېږي په دغه نشاور سړي باندې ان شاء الله تعالی ولا حد على من بروري مليسب د چا دخلینه کده شراب او ویزي حد کولې نشه تر څو چې اقرار نه کړي یا ګوان نه راغلي اگر شراب او بي دخلینه خو کله کله د اسپې د پیس کولو په وجم زی وګورئ
ومن ولا حد على من حد نشتبه کس چی على من وجد منه چی موجود شي داغه رائحه الخمر او تقیها یا د شراب الټي وکي به هم په حد نه جاری کیږي ولی کې دې شي شراب اسکلی خو چا به بزور اسکلی کې دې شي شراب اسکلی به تور دوايي اسکلی کې دې شي د اسپي وغیرہ په اسکلی شراب نه ټول احتمالات دي کنه دي او اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولا عبره لا حجه ما الاحتمال الناشئ من دليل په خو اعتبار نه وی کنه تاسو ویږي کنه 77 نمبر 78 نمبر ماده واخه لان رائحه محتمله رائحه چدا لدي احتمال اشتري وكذا الشرب قد يقع عن اكراه کله کله اسکل دا اکراه په وجه څوکي بزور په وسکی و استرار یو ته مجبور ایسینا د اسکلو لپاره نو فلا يحد السكران سكران بنا حد کیږي نو کله به حد کیږي چې کله پر علم راشي چې دا د نبیذنا نششوي دی او خبره طبعا معنی اسکلی دی زورنا حتى یو علامه تر دې چې پته ولګي انه سکیره چې دا نششوي د نبیذنا وشرب اسکلی دی طبعا خبخه لان السكر من المباح لا يوجب الحد دا وجه ده کنه چې د مباح شي نه سړی نشه شي حد خو نه واجبېږي کلبنجي لکه بنګ وسکي دینه معلومیږي چې بنګ مباح دي خو مفتابی رای دا ده لکه د بنګ نشم حرامه ده داسې نه چې چرسیانو ته پته ولګي بنګو پسې خو خلکو ټپې ویلي دي څنګه ټپه ده لکه وګورئ ولبن الرماک دغه شان د رماک د اس په پي هم دغه شان وکدا شرب المکره د مکره د شراب اسکل په ټولو صورتونو کې لا یوجب الحد نواجبي ولا يحد حتى پرګوري مریسو وسوال د حد بکله جاری کوم وی چې کله چې د نشه لاړ شي نشه په حالت کې حد نشو جاری کوله ولا يحد حتى يزول عنه السكر دا له چې کله د نشه زایل شي ولیکن نشه وي به هیڅ پیدا نه کوي تحصیلا لمقصود الانزجاري دغه بار چې حاصل شي مقصود د انزجار مقصود دا چې زجر ورکو چې به داسې نه کوي هغه بر سره خوګ نشي خو سره وای د شرابو دغه شان بل نه شاور شي حد څومره دی و آزاد سړي تبا 80 کوړې ورکو غلام تبا 40 وحد الخمر والسكر في الحر 80 سوتن په هر کې 80 کوړې وي اجماع د صحابه او د اجماع صحابه او به څنګه زنا بشان به یو ځای بوله بار بار نه وو سر بوله نه وو فرج بوله نه وو مخ بوله نه وو يفرق في على بدنه د بدن به تفریقه کیږي وهلو کې لکه په دې زنا کې وا علامه مر تر شوی کپڑے بوله وباسو کنه نو مشهور روایت دار کپڑے به وباسو لکه هدي زنا کې وا سر دومره کپڑے به تبرید چې هغه سره پردوي ثم يجرد في المشهور من الروايه مشهور روایت دار کپڑے وباسو دي وان محمد امام محمد رحم الله نے روایت داده چې وای کپڑے به نه وباسو ځکه د داود د زنا والا په منځ کې فرق کوي هغه غټه ګناه کړی ده د خودم رانه ده انه لا يجرد کپڑے بتر نه وباسو اظهارا للتخفيف دې لپاره چې د تخفيف اظهار وکړو لك الصدا لك اسانكم لانه لم يرد به نص ذکر د په دې صدا کې هو نص نه دی وارد څنګه چې بزینا کې وو دلته نشته خو مشهور روایت وجه دا چې یو بیر هم تخفیف کړي کنه 100 کړو نو وسې تر اوسې بل تخفیف مکوا وجه د مشهور دا دا ان منګ چې اظهر نه منګ ظاهر کړي د تخفیف مرتان یو بیر نو فلا يعتبر نو سین دي ثانیا چې دوباره تخفیف وکړو اعتبار الله نشته او کچری غلام و ان کان عبدا فحد 40 نو به حد سلوي کړي دي وجه واذا رق دا نعمتم نسب کوي او دا سزام نسب کوي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لان الرق چې منصف نمون کړي علامه ورفه خبر اصول فقه کې معلومه شوی دا غلام نعمت او دغه شان سزا چې قابل تقسیم وي نو نسب کیږي ومن اقر بشرب الخمر او السكر ثم رجع لم يحد چونکه حقوق الله سره تعلق دی او قاعده او قانون دا دی حقوق الله کې څوک رجوع کوي بعد الاقرار رجوع به کې کار ور کوي نو ومن اقر څوک چې اقرار وکي بشرب الخمر او السكر یا د عام نشاور شي به رجوع کې لم يحد نه به حد کیږي دلیل لانه خالص حق الله تعالی تم ویلو کنه خجی دا را دوسو وای چې گواهان په حد شرب کې بکار دي څومره گواهان کار ور کوي
مړه بس دوه کسانو سړو کې گواهی ورکړه کنه بس کافی ده او بل مثبت اقرار هغه و یو پر اقرار کافی دی دوه ته ضرورت نشته امام یوسف رحم الله وی چې نشي دوه پر اقرار کوي یو پر نه دی کافی زنا کې څلور پر اقرار او څلور گواهان دلته دوه گواهان دي نه دوه اقرار ويثبت الشرب حدیث او ثابتی کی بس کل شراب و بشهادت د دو گواهانو ويثبت او ثابتی کی به اقرار سره هم مرتن یو بری چو کی واحده امام یوسف رحم الله فرمای انه یشترط الاقرار شرط چې اقرار وکي دو پیری او دا نظیر د اختلاف د سریقه کی چې اقرار دو پیری وکي امام یوسف رحم الله وی اعلی به حد سریقه جاری کیږي دلته هم چې دو پیری اقرار وکي او نظیر الاختلاف دا نظیر د اختلاف په سریقه کی چلتا طرفین و یو پر اقرار هم کافی دی امام یوسف رحم الله دو پیری وسنبینا هناك ان شاء الله تعالی د خیر سره ته بیانو الګ رخصو گواہی بده کې قبلی کې چپلان کې شراب سکری و نه کنه دا خو حد دی او حدود کې رخصو گواہی نه قبلی کې مسله خو یاد ده دا کما تاسو ویلو پرچه کې ما دا غلط لیکلی و دا یې پرچه کې په وفاق الامتحان کې خو غره 90 نمبر یې مې بهم وي نو دا ټکی عثمان نه ریږي تاسو نه میر نشي که چاته دا ځای وایم دا ټکی ور سره هم به نه ریږي حدود کې د خزو گواہی نه قبلی کې وګورئ ولا يقبل فيه شهادة النساء نه قبلی کې به شهادت د خزو مع الرجال سره د سړونه ولی وې دې کې شبهه ده کنه څنګه شبهه ده دوه شبهې دي یو د بدلیت چې اصل گواه خزانه ده سړی دې که سړی نه فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان بدلیت شبه را لکنه دویم که یو نه یریږي بل دی وته وي فتذكر احداهما الاخرى نسيان شبه ده بکی دې نه قبليږي حدود کې لأن في هذا كبديك شبهه بدلیت ده او تهمت د ضلال دی د یری او د ضلال دی د خطا کېدلو والنسيان او د هيري تاسو پیږئ دا مسله مشوا وسره ته دا وایا چې تاول چې بنشه کې مګیر کو او گواهانو گواہی ورکړه چې منګیر کو نشو نو نشي ګیریدل څه مطلب دی څومره نشو امام سیبوی هغه دا چې خبرو مبرو کې ګډ وډي خبرې نه پیژني خڅوي موقبت سوي ما او د سړي او د خځې ترمنځ فرق نشي کولای سړي د ګوري ته څه کې زی باغولي او کله ته ګورې لکه بډاګیا څه کې ته هغه په خبر بډاګیا میچ خونه کې هلکه دا خپل بډاګی دی دا غنه دی دا خو د دواړو جهانو بډاګی دی تاسو خبر پیږي کنه امام سے وای دی کده سیو دا سکر دیکھا سکران دی ما طرفین صاحبین وای نه جی بس چې په چل چلن کې ګډوډي راغلی وکړ یو خاط لویږي کړه بل خو اگر چې خزه وسړې پیژني خبرې ټیک دي دام نشاله او د صاحبینو قول مفتا به دي او ته وګورئ والسكران الذي يحد سكران هغه چې حد کیږي هو الذي عاكس لا يعقل منطقه چې بيخي خبرې نه بيجني دا څه ول خرمه لا قليلا ولا كثيرا لګي وړيري ولا يعقل الرجل او سړی نه بيجني من المرأة د خزنه وقال العبد الضعيف في هدايه مولا دا څه کوم تعریف موږ د سکران وکړو دا د امام سے بن زهاد عند ابي حنيفه وقال صاحبين فرمای هو الذي سکران هغه کس ویل کیږي يهدي چغا بکواسات کوي ويختلط كلامه كلام خلقي ويوتصو خليني وزي بلص لانه هو السكران في العرف انا كده صاحبين دا د غریمانی امام شافعي صاحب کړو ښا صاحبين وای چاته ویل کیږي چې بکواسات شروع کی کلام کی خلط مل پیدا شي اگر که خزو سره پیژني زمکه عثمان پیژني به هم سکران دي عرف کې د سکران ویل کیږي کنه او دې تمایل شي اکثر مشایخ دا مفتا به رایدا ولو د امام صاحب دلیل واورا ویاله کدل تقصه د حدود د حد جاری کیږي ښا او حدود کې چې کوم اقصا طریقه دا باخلو کوم اقصا تعریف دینی اخیره حد توزو پکې ځکه حدود کې خو کوشش پکار دی چې حد ختم شي کنه نو کوم دسی سکران به ماغه سکران خلو چې اخیره انتها کې نشي ځکه چې حد جاری کو کله نه شکم وا نو حدود ختمول پکار دی به موږ وینه شنه ده حد نه جاری کو وګورئ انه يؤخذ في اسباب الحدود دا حد په اسبابو کې دا ټکی هو سسان شو د حدود په اسبابو کې بچاته زو په اخري حد باندې چې سبب ثابت شي باقصاها هغه اقصا ای سبب چره ولدا سي کې درءا للحد چې حد لري کو
ونهایت السکران مولوی صاحب دا کلی یغلب السرور چې خوشحالی غالب شي په عقل باندې هیڅ پته ورته نه لګي زه اوس څه شی یم فیصلبه نو سلب کی التمییز بین شیء نو سلب کی عقل لرا التمییز دی لکه تمییز دی کنه یار فیصلبه نو دا سرور سلب کی عقل لده فیصلبه دی کنه نو شيء سيدا دا سرور سلب کی سلب کی دا سرور دا عقلنا التمیز تمیزا بین شيء و شيء التمیزا بس دسی بسی شکا وما دون ذلك وقد دينا كم نشوي تمیز کولی شي لا يعاران شبهة صحوي وإذا خالينا دي دا شبهي دا سيوالي نا چه سره ٹک دے چه ٹک دے نو بے خو پہ حد شو چاری کولی شبه بکی رالا تاسو پوهیږئ دا خو مولوي صاحب د حج جاری کولو مسله وه پاتې شولو حرام او حلال کې نو د صاحبانو په نسبت باندې چې څومره نشه پیدا کېږي دومره نشاور شی سکل بالاتفاق حرام دی دا نه چې اله به حرامي چې هغومره نشه چې کوم چې امام صاحب ویلي نشې په باب کې د صاحبانو قول کې احتیاط دی مفتابعي دی پوهېږئ که نه دا خو د حد مسله وه اختلاف پکې و بیا هغې کې اختلاف نشته والمعتبر فی القدح المسکر هغه پیلی مسکره په حق د حرمت کې ما قاله بالاجماع کوم چې صاحبین ویلي به دغه اجماع ده ولی اخذا بالاحتیاط امام شافعي رحمه الله یعتبر ظهور اثره اعتبار ورکوي ظهور د اثر لره پس کې ما دا وخت ویلو فی مشیته په مزل کې په حرکاتو کې په اطرافو کې بچې زنګیږي را زنګیږي دا نشه دی خدا خبره ټیک نه ده ځکه ځینې سړی قوي سړی کړي روز کې نه نشه کېږي او ځینې کمزوری هدایتي لږ شان نشستن وله ووې بیا ختمي نشستن یادوم یار شراب نه یادوم د اوسه وهذا مما یتفاوت دا هغه شی دی چې دې کې خلکو کې په اعتبار سره پکې تفاوت دی فلا معنی لاعتباره نو هیڅ معنی نشته دی که موږ دې له اعتبار ورکو يعني سينا دا ولا يحد السكران بإقراره على نفسه وليس سكر نشي په حالت کې څوک اقرار وکړي د اقرار له اعتبار نشته دا مې شروع کې ویلو کنه ولا يحد السكران بنهت کېږي چې اقرار وکړي بخپل ځان باندې ولی نشه دې پته نه لګي رښتیا وایي که دروغ عوام طور خلک نشه کې دروغ وایي نو کېدای شي دروغ وایي نو احتمال د دروغ پیدا شو او دا احتمال کافی دی د حد ختمولو دپاره لزیادت احتمال الکذب ځکه زیات د احتمال د دروغو د په اقرار کې فیحتال نو هیله به جوړو لدرئه د حد ختمولو دپاره ولې هیله جوړه یار د خالص حق د امام کرخي رحمه الله یو اصل ذکر کړی دی چې اصل دا دی اصل چې په حقوق الله کې هیلې جوړول اسانه کول لا سیدی ښه لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف بخلاف د حد قذف زنا کنزلې چاته کړي الته چونکې حق العبد مشتري نو الته به هیله د لري کول نه جوړو الته که چا اقرار وکړو نشه کې فلان کې د مې زنا کنسل کړي اوس به حد قذف جاری کیږي ځکه باقي کې حق د عبد دی او کله چې حق العبد وی کنه نو هغه کې حق العبد په عمل کیږي نو څوک پاغي کې نشه دی او کنه دی دواړه برابر دي نشهي سړی په حکم د چا کې دی چې خروغ رمټ دی او پلان کې حق پامال کو سزا وته ورکي اوري ځکه بده کې حق د عبادت دی او سکران فيه كصاحب بشان د کس دی چې نشه نوي عقوبه عليه بطور سزا موږ داسې وایو کما فی سائر تصرفات نو ټول تصرفات کې هم دا حکم دی کله شاسي هلاک کړم توان به ورکي او کنه شي سړی مرتد شو ارتداد له اعتبار شته کنه وای نشته ورله ځکه ارتداد د عقیدې سره تعلق ساتي د رضا سره او د خو رضا نشته عقیدې پته اوس نه لګي ځکه نشه دی خزم ته نه باینه کیږي ځکه کفر له اعتبار ورنکړی شو ولا ارتد او که مرتد شي السكران ولا تبين منه امرأة خزج نجدا کیږي ولی لأن الكفر چې من باب الاعتقاد دی عقیدې والا شی دی او چې کله نشوي نو متحقق کیږي کفر فلا يتحقق ما سكري وهذا قول ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وفي ظاهر الروايه تكون رده ظاهر روایت دا چې مولوی صاحب ارتداد له اعتبار شته اگر چې چا دې له اعتبار ورکړي چې ارتداد له اعتبار شته او خزه مرتدیږي
اکثر علماء په دې مفتابهم ګرځولې دي